صهیب ابن سنان مدینه منورې ته د نبی اسلام زیارت روان شو. زه اکثر دا خبره کوم، زه چې دعا کوم وایم خدای موږ ته د نبی اسلام مبارک دیدار نصیب کړي، ټول بیا وایي آمین. دا صهیب ابن سنان چې کله مدینه منورې ته په لار کې ورته ابو جهل ودرېد، د لارې ورته بنده کړه، نیزه ورته ودرولې، نه شتلی وایي نه دې پرېږدم، ما ته پته ده چې ته چا له روانې، ځکه هغه کافرانو ته هم پته وده چې دا د محمد رسول الله غلامان دي. زما محترم ما ته پته ده چې ته چېرته دی، تا بچي او کور پرېښوده، چېرته روانې؟ هغې بس روانې مجي زما د نبي اسلام د دیدار شربت ته زړه شوی دی چې ویې ګوټم. ما وی ښه نه شتلی رانه، نه دې پرېږدم، قتل کوم دی. ما وی تا ته پته ده صهیب ابن سنان ورته وایي نه که نه، تا ته پته ده چې په مکه مکرمه کې زه یو مالدارترین انسان یم، خوښه دې نه ده چې مال درکم. هغه ابو جهل وایي اوله مې خوښه نه ده، وایي څونه مال لا کولی شي؟ وایي د محمد رسول الله دپاره ټول مال زستانه قربان. نبي اسلام د یو ادا نه زما زندگی که داسې سلها زندگی شي د نبی اسلام د یو ادا او سنت نه قربان دي، ټول مال مې درته وبخه. زما چې په مکه مکرمه کې څومره مال دي ټول والا ټول ستا شو. ابو جهل وایي ما مال واغېستو خوشحاله شوم. دا صهیب ابن سنان چې کله مدینې منورې ته راغله، ما وی محمد رسول الله ته د خپلو غلامانو اداګانې الله د اسمان په سکرین کې ښکاره کوي. وایي زما رب ورته هغه ادا د اسمان په سکرین ښکاره کړه چې کله محمد رسول الله ته مخامخ شو، ورته اواز وکړي نبی اسلام وایي صهیبه تا چې کومه سودا کړې ده د عام سودا نه ده، تا زما د محمد رسول الله سره سودا کړې ده. ټول څوک سره سبحان الله. هغه زما محترمو صحابه کرامو چې د نبی اسلام په ذات په سوداګانې کړې، موږ تاسو په بازارونو کې سوداګانې کوو او زموږ تاسو سوداګانې سي الله دې معفو کړي. دا خبره ماته را رسېږي اخري جمله چې مو تاسو سوداګانو باندې طلاقونه خورو، ډېر ماته اوس پته ولګېده، زموږ پیج وچلېده، ماته 80% کې پته ولګېده چې د 80% مسلمانان ښځې په طلاق کې ساتي. دا خبره یاد ساتي. وایي په ما به ښځه طلاق کوي که دا کار ونه شو، زه درته د خدای په ذات قسم خورم که دا کار ونه شو، قسم دې عذابونه ګناهونه عربي توبونه کنجرتوب ټکې هلته د ښځه او بچي حراميان کړ ظالمه. تا سره دا فکر شته چې ته د خپلې تور سرې په سر تاله خو انسان خپل عزت درکړی دی چې تاله مې خور درکړی، تاله ما ګویا خپله لور درکړې ده، هغه لور ته په نکاح کې په حلاله نکاح کې د غشتې ده، د 10 روپو سودا دپاره ته طلاق وخورې او هغه خپله حلاله کړې ښځې ته په ځان باندې حرامه کړې، ټول عمر زناګانې کړي. قسم دی یو زنانه راته دغه وکړه میسج، وایي قاري صاحب بچي مې دي غټ غټ او خاون نه طلاق یو پیر نه 10 پیرې راته طلاق ویلې دي، 10 پیرې او زما بچي دي. اوس زما زړه خفوي، ما ته سکون نه ملاویږي. وایي قسم دی چې خاون سره ملاویږم داسې راته ښکاره کېږي لکه یو بدکاره ښځه چې د سړو سره بدعملۍ کوي. وی 10 پیرې طلاق راکړې، 10 پیرې. بیا مو سره زمانه تېرو، مې بدبخت دا ولې دا کار کې؟ ما ته قسم دی پلار او د عزت مور مې بیماره ده، که پلار او مور ته مې پته ولګي زما مور او پلار به مړ شي، مې د خپل مور او پلار د دغه دپاره تا خپل ځان ګناه ته نیولی دی. لکه د یو بدکارې پتا او هغه بدکاره ښځه کې فرق نشته چې هغه په دې کوټو کې ناست یو بدعملی کوي، هغه صرف د ډېرو سړیو تا فقط یو سړي ته خپل وجود بربنډ کړی ګویا چې په پیسو یې اخیستی. الله یې موږ له په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. دا ولې زما محترم زموږ په زندګۍ کې د نبی صلی الله علیه مبارک د طرز زندګۍ هغه دغه نشته. زما محترم چې کله د نبی اسلام مبارک د سیرت او صورت نه واقف شي، رب نه امید کوم چې ستا په زړه کې به د نبی اسلام عشق پیدا کړي او بیا به تا ته ګناه داسې بد شي ښکاري. الله دې موږ ته ګناه بد شي ښکاره کړي، ټول وایي آمین. الله دې موږ ته په دین باندې استقامت نصیب کړي، ټول وایي آمین. الله دې موږ ته په دین باندې استقامت نصیب کړي، ټول آمین. او په آخره کې الله دې زموږ په وخت د ځن کدن کې دا کلمه په جبه راولي، ټول وایي شوق سره چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه